لا اله الا الله والله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. سورة القارعه. قارعه د قیامت نوم دی. اصل کې قرعه یقرعو په عربی کې تکول ته وي. نو د قیامت تا ګړز ګړوز نه دی، دا به سم چې قیامت شي کنه نو دا زړونه به سم دله به درز ورکي، ازلونه په درزېدو شي او دا غوږونه به سم وکړنګي. په کافرانو باندې قیامت قایمي کنه نو قیامت ته قارعه وي. ښه نه خلک بیا مړ شي. نو الله فرمایي چې هغه قیامت وی پیژنې ته حقیقت ته معلوم دی. الله ودا ته ورځ ده کنه چې دا خلک ولک راوځي د قبرونو نه او بیا به کل فراش المبثوث لکه د پتنګانو خورو ورو. دا پتنګان کنه به په شکل کې خوارو وارو. نو چې څنګه پتنګان یو کمزورې شی دی نو دا رنګ دا ټول خلک به کمزوري وي، ان سوت پې نه کیږي، طاقت پې ګور نه چلیږي. او چې څنګه پتنګان ډیر دي نو دا رنګ دا ټول خلک په سم ډیر خلک پي. او چې څنګه دا پتنګان ذلیل وي نو دا رنګ دا کافران به ذلیل وي. ګورې ښه نو دا خلک به داسې شي او دا غرونه به والوځي چې شپېړې ووهلی شي که نه نو دا غرونه به لکه د رنګینې شپې هغې رنګینې وړۍ په شان دي او د رنګینو چې کوم دی مالوچو په شان دي دا غرونه به الوځي. لکه څنګه چې دا مالوچ او دا دغه ډینډت کې رنګین مالوچي یا وړۍ او دا الوځي نو دا رنګې دا غرونه څه سره دي څه سپین دي او څه بل شان دي شنه دي تور دي نو دا به والوځي. او د هغې نه پس الله پاک فرمایي چې چا هغه تلې درنې شوې نو په ښکلې زندګۍ کې به او چې چا تلې چې کوم دی سپکې شوې نو بس دا هغه ځای د اوسېدو بس بیا دوزخ دی، نو ګرم اور دی. نو بیا کتابونو لیکلي دي چې دا ټول به چې کوم دوه پیره کېږي، یو پیره به ټول وشي نو په دغه باندې به دا ټول به دغه دپاره وي چې مؤمن او کافر جدا شي. نو د هر مؤمن سره الله دې موږ ته په ایمان باندې مرګ راولي. نو د هر مؤمن سره به ایمان خو وي که نه نو د تله به چې کوم دی درنه شي او د کافر سره خو به ایمان نه نو د هغه تله به سپکوي. نو یو پیره به ټول شي نو د مؤمنان او کافران پته به ولګي، خلکو ته به ښکاره شي. الله ته خو پته ده چې دغه مؤمنان دي او دغه کافران دي، خلکو ته به پته ولګي په میدان د محشر کې. او دوباره بیا ټول کېږي د مسلمانانو د عملونو په لحاظ سره بیا ټول کېږي. نو کوم مسلمان چې اوچته اعمال کړي نیکۍ کړي وي نو په اوچتو درجو کې به وي. چا چې هغه اعمال کم کړي وي منځونه ترې پاتې شوي دي نو بس بیا د الله خوښه ده که څه مودې پورې یا ډېرې مودې پورې په دوزخ کې عذابوي او بیا الله پاک په خپل فضل راوباسي یا په شفاعت د نبي علیه السلام راوباسي یا د نور حافظانو په شفاعت الله راوباسي. نو دا دوه پیره به ټول کړی کېږي ښه چې د مؤمنانو بیا پته ولګي چې کامل مؤمن کم یو دی، درمیانه مؤمن کم یو دی، کمزوری مؤمن کم یو دی. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة. الله وی هغه ټکوونکی یعنی قیامت نوم دی قارعه، خپله معنی دا ده هغه ټکوونکی. ما القارعه څه دی؟ هغه ټکوونکی. قارعه څه شی دی؟ الله پاک وایي چې زړونه درځي، غوږونه ټکوي، سم غوږونه په کاڼه کې یو درز دی. وما ادراک ما القارعه. او تا ته څه پته ده ای انسانه ما القارعه چې قارعه څه شی دی؟ ان تعالی اورېدلی نه دی ښه ځکه ته انکار کوي. کافرانو به انکار کوو که نه؟ الله تعالی درز لا اورېدلی نه دی. دا چې بیا واورې که نه بیا به دې زړه وچوي او دارنګې غوږونه به دې کاڼه شي. الله فرمایي یوم یکون الناس. هغه ورځ چې شي به دا خلک کالفراش المبثوث په شان د پتنګانو المبثوث راخوارو چې راخواره کړي شوي منتشر خواره واره. یو پتنګ یو خوا روانې بل خوا کمزوري وي، ډېر وي، ذلیله وي. نو دارنګې دا خلک خو مؤمنان به ګوره ذلیله نه وي ښه انشاءالله چې څومره چا ایمان مضبوطي که نه. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. او شي دا غرونه كالعهن المنفوش وشان د هغې رنګینې وړی المنفوش ډینډت کړی شوي چې وړی دا یا مالوچ دي
نو هغه الوزي که نه نو دارنګې دا غرونه څومره مضبوط دي دا به بیا الوزي ختم بشي او د هغې نه پس فاما من ثقلت موازینه پس چې هر چې هغه کسي چې درانه شي موازینه د هغه کلي او د هغه طول هغه مضبوط شي هغه دروند شي د ایمان د وجه نه فهو فی عیشة راضیه نو پس وی به فی عیشة راضیه په هغې زندګۍ چې هغه ښکلې ده ښکلې زندګۍ کې چې دی پرې راضي وي دی پرې خوشحاله وي واما من خفت موازینه او هر چې هغه کس دی چې سپک شي د هغه غتلې هغه طول یې سپک شي یعنې کافر ځکه ایمان سره نشته که نه نو د هغه طول به سپکي ایمان به ورسره نه وي فامه حاویه نو پس ځای د اوسېدو د هغه حاویه دی الله حاویه کې به هغه اوسېږي وایي حاویه پېژنې وما ادراک ما هي تا ته څه پته ده ای انسانه ما هي چې دا حاویه څه شی دی الله وی وایو نار حامیه دا هغه اور دی ګرم سخت ګرم اور دی دوزخ لا اله الا الله والله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر مکی صورت کې تکاثر ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دې ته وایي چې یو انسان مال ډېر جمع کوي بس مقابله یې لکه اوس خلکو مقابلې دي که نه د پلانکي دومره مال شه د پلانکي دومره جمع کړو نو تکاثر دغې ته وایي او تکاثر دې ته وایي چې څوک په مالونو باندې فخر کوي په یو بل باندې زما دومره مال دی او ستا دومره مال دی په بچو باندې فخر کوي په خپل ملګرو پاټۍ باندې زما ملګري مضبوط دي او مالدار دي او ستاسو ملګري دي مړه کمزوري خلک دي ملګری دی نو الله فرمایي ای انسان په دې خبرو کې پروت دی غافله پروت دی حتی زرتم المقابر حتی یأتیکم الموت تر دې چې بس تعالی بیا مرګ راشي نو مرګ پورې بس غافله دی او بس په دې خبرو کې پروت دی ځان دې کوي وي نه څه نه پیدا شوی وي او بل مطلب علماء دام ذکر کړی دی او روایتو کې دا راغلي دي چې دا دوه ډلې وي نو فخر یې کوو په خپلو ملګرو په خپلو مالونو نو هغه یوه ډله چې کوم دی د هغې شمار کم و د هغې بلې نه نو دغه ډلې ورته وی نه صبر لا وکئ وی قبرونو ته به وځو هلته کې به خپل کسان شمارو قبرونه بیا شمارل شروع کوي د پلانکي ځای کې زمونږ دومره مړي شوي وو پلانکي ځای کې زمونږ مړي شوي وو چې مونږ تاسو نه نورو ډېر یو خو پلانکي ځای کې زمونږ مړي ډېر وشو نو د نر بچی هلته کې لاړه هغه قبرونه یې بیا وشمارله دومره بېوقوف خلک چې تاسو ډېر یې که مونږ ډېر یو په دې فخر کوو نو اوس د دې نه څه جوړېږي او علما فرمایي چې دا رنګې اوس هم انسان غافله دی اوس خلکو په قبرونو کې هم دا غفلت شروع کړو بس په قبرونو باندې یو به یو څه شعرونه لیکي او بل به بل څه شعرونه لیکي او یو به یو لوی صفتونه یې پې لیکلي د فخر دپاره بعضې علاقې داسې دي ګورئ فخر پکې کوي یا اوس د قبرونو په جوړولو کې چېرې بعضې خلک قبرونه جوړوي اول خو دا جوړول هم نه وي پکاره بس ساده قبر هغه چې کوم دی بس برابر دی خو خامخا که یا د څاروونه یا د څه شي د حفاظت نه نو که داسې لږ وړي کې شان دیوال د چاپېره کړي نو هغه خیر دی خو لیکن د فخر په طور باندې چېرې پلانکي دا کړي دي او مونږ همداسې اوس کوو او پلانکي به دا شعر دی کړی زه به اوس دا بل شعر دی کړم دا ټول غفلت دی ښه دغه ځای ته تیاری پکار دی دا په شعرونو بیا نه کېږي ښه الله فرمایي داسې نه ده داسې مه کوئ سوف تعلمون الله وی پوهه به شئ د ځمکدن په ټایم کې به پوه شي ثم کلا سوف تعلمون په قبر کې به بیا پوه شي یا علي صاحب کلا سوف تعلمون پوهه به شئ الله وی په قبرونو کې ثم کلا سوف تعلمون بیا به پوه شئ چې کله ته بیا راپاسې الله وی داسې منه نه ده پکار که تاسو وي هغه یعنې علم یقیني لرلی او تاسو پوهېدلی الله پاک فرمایي نو تاسو به چې کوم دی غافله شوي نه وئ او خامخا الله پاک فرمایي یقینا قسم دی چې تاسو به دوزخ ووینئ او کافران په دې قبرونو کې هم ګورئ ویني ښه په قبر کې هم دوی ته د دوزخ نه هغه دروازې کولاو شي او ګناهګارانو خلکو ته نو الله وی دا به ووینئ او ثم لترونها عین الیقین بیا به په یقین په سترګه باندې ووینئ په آخرت کې
او بیا په دغه ورځ تپوس کیږي د الله د نعمتونو چې تعالی ما ایمان درکړو، تا ته ما پیغمبر درلېږلو، تا ته ما قرآن درلېږلو، او تا ته ما ټیم درکړو. قرآن ته پکې ناشته شوي، حدیث ته پکې ناشته شوي، تعالی ما ټیم درکړو. نو تا هغه ټیم قرآن له ورکو، ذکر لري ورکو، اګه تا ټي وی له ورکو، او تا ګناهون له ورکو. نو د نعمتونو تپوس په موږ نه کیږي. ښا د سترګې مې درکړې وي، دا د قرآن د تلاوت لپاره، دا د ګناهونو د کتو لپاره نه، ادا غوونه. او تر دې چې تعالی ما یخي وب درکړې وي. ښا عربو کې به کومه ګرمي ډیره وکنه، نو یخي وب ډیر لوی نعمت. اوس هم په ګرمۍ کې ځکه لګم، دا تپوسونه بیا کولای کیږي. تعالی ما پیغمبر درکړو، آخري پیغمبر، ته دغه امتی وي، نو تاسو څومره مهنت کړې وي، تا په قرآن عمل کړو، د قرآن احکامات تا واورېده چې یاره پرده پکار ده، نو تا پرده وکړه. نو دا تپوسونه به کېږي. ښه بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر، غافل کړي تاسو التکاثر، دې جمع کولو د مال ډېر، چې مال ډېر جمع کوئ، یا تکاثر دا فخرونه کول د مال په ډېر والی، د مال او د بچو او د مرګرو. الله تاسو دې غافل کړي یې، او په مقابلو کې پراته یې، یو بل سره زدونه کوئ په پټو کې او په کورونو کې. حتی زرتم المقابر، الله تاسو غافل یې، غافل یې تر دې چې زیارت وکئ د قبرونو، یم تر دې چې د قبرونو ته ورسېږي، د مرګ پورې بس اکثر خلک غافل یې، ځان ټینګ هغه ټیک نه کی. کله الله فرمایي داسې په کار نه ده، غفلت نه دی پکار. سوف تعلمون، زرد چې تاسو معلوم کړئ خراب انجام. ثم کلا سوف تعلمون، الله فرمایي بیا داسې نه ده، یعنی غافل کېږئ ما، زرد چې تاسو معلوم کړئ هغه خپل خراب انجام به ګوره بیا معلوم کړئ، هر څه بیا ووینئ. کلا هرګز داسې نه ده. لو تعلمون علم الیقین، الله فرمایي که تاسو پوهېدلې علم الیقین، په علم یقیني، که تاسو ته یقین وي او تاسو ته یعنی پورا باور وي او یقین هم کولی، نو تاسو به چې کومې بیا غافل شوي نه وئ. دا انسان چې غافل کېږي که نه، دا د په یقین کې کمزوري په ایمان کې. او الله فرمایي لترون الجحیم، قسم دې خامخا خامخا تاسو به ووینئ الجحیم، بل کړی شی اور، دوزخ به ووینئ، په قبر کې به یې ګورئ ووینئ. ها شبیر احمد عثماني صاحب دام لیکلي دي، هلته کې څه نظاره وکړي. ثم لترونها عین الیقین، او بیا به خامخا خامخا تاسو دغه دوزخ ووینئ عین الیقین، باغې سترګو د یقین، یعنې باغې وبه وینئ او یقین به هم بیا راشي، په دې خپلو سترګو بیا هر څه ووینئ. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بیا به خامخا خامخا تاسو ته تپوسونه کړی کېږي په دغې ورځ د نعمتونو په باره کې، چې تا ما عمر در کړی و که نه، نو تا پکې څه وکړه، او تا ما مال در کړی و، دا تا کم ځای ګټلی و، او تا کم ځای خرچ کړی و، او تا ما ځواني در کړې وه، نو هغه ځواني دې په څه کې بیا خرچ کړه، او تا ما چې کوم د دین پوهه در کړې وه، علم مې در کړی و، په یو مسله پوهه وي، په دوه مسلو پوهه وي، په لسو پوهه وي، په زرو مسلو پوهه وي، نو تا بیا په هغې څومره عمل کړی و، او خلکو ته هغه څنګه رسولی و. نو دا تپوسونه مخې ته پراته دي. ښه لا اله الا الله والله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. سورة عصر، الله پاک په عصر باندې قسم خوري. نو څوک وي عصر، عصر اصل کې مازدیګر ته وي، څوک وي د الله پاک د مازدیګر په مونځ باندې قسم خوري. اگر دا مازدیګر د مونځ دی که نه، دا د بازاریانو خلکو ته، تجارت والا خلکو ته، بلکې ټولو خلکو ته دا څه ګران ځکه معلومیږي چې دغه ټایم کې دوی کارونه راغونډوي. بازاریان چې خپل بازارونه بس بندوي او تجارت په آخري مرحلو کې وي، او دارنګې زمیندارانو یا نور خلک، نو ډېر خلکو نه پاتې شي د مازدیګر مونځ. د دې وجه نبي علیه السلام فرمایي چې چا نه مازدیګر مونځ پوت شو، نو داسې مثال شو چې لکه د ټول بچي اهل و عیال یې لکه مړه شو او هلاک شو. نو یا د مازدیګر په ټیم قسم خوري، د مازدیګر په مونځ، یا والعصر الله پاک په زمانه قسم خوري چې
چې زمانه باندې قسم الله پاک ذکر خوري چې په دې زمانه کې مختلف انقلابات تیر شوي دي را روانم دي چې انسان خپل کول واړي کنه نو د عبرت حاصل کی تاریخ ته وګوري چې هغه په خواني قومونه فيشو چې نافرمانی کړې وي الله له څه صداګانې ورکړي او چې چا تابعداري کړې و څومره کامیاب شو نو چې دغه مطابق دغه عبرت حاصل کی نو الله په زمانه باندې مقسم فرما او دا رنګ دی په زمانه کې د در عمر نو الله پاک فرمایي چې دا اخر انسان له عمر دی نه دی دا د نه ګورې ځای نشي په دې عمر کې ته همیشه د لپاره کامیابی حاصله وي شي د آخرت او د په دې عمر کې ته د آخرت هغه دوزخ هم حاصله وي شي کتاب ان هغه وخت غلط تیر کړه هغه قدر دیونه کو د دې وجنه دا سورته عصر ډېر یو اهم سورته دی ډېر وړي کې سورته دی خو په صحابو کې داسې دوه صحابه کرامو چې هغه به یو ځای شو نو د الا بل یو بل جدا کېدل چې والعصر به یو بل دول وسته دا رنګ امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې خلقو د پاره ان دا وړي کې صورت هم وی کافی دی چې سړی عمل کوي کنه دا وو کافی دی ولا او څوک چې والعصر کې ان الله پاک نبی اسلام په زمانہ قسم خوري چې د نبی اسلام زمانہ څومره برکتی زمانہ و اسلامی نظام او اسلامی حکومت بیا قائم شو څومره د ترقۍ زمانہ و د اسلام ډېره برکتی زمانہ و او ډېر خلک پاره کې د دین دشمنانو مقابله کولې نو الله فرمایي زما دې پر قسم په زمانہ باندې په وخت ما یعنی په مونږ زماديګر باندې په وخت ماديګر باندې چې دا انسانان په خساره کې دي بس په تاوان کې دي بس عمر ضایع کړو او دې وجنه یو عالم وی چې یو کسو چې هغه ووره خرڅوله وي دا هغه دکان ته لاړم نو چې کتل می نو بس وی هغه ډېر تادي جوړه کړې و غفلت نه کو هغه ووره خرڅون کی لکه که بس غفلت کولې نو بس هغه ووره وبکیدا نو ټولې پیسې ځای کېدي نو ما سوچ کو نو یو د والعصر ان الانسان لفی خسر د دې په تفسیر باندې په مطلب باندې له پوه شوم چې کدا سړی غفلت کوي نو دا ووره چې کوم ټوله ولي کیږي دا ټوله پیسې به ضایع شي نو دا رنګ دا انسان نه کنه کله د غفلت وکړه نو بس دا ټیم د نه روان دی لکه څنګه چې الله کې ووره وکیږي دلته کې دا و ختم تیریږي کته په نیکي کې تیرې کته په بدې کې تیرې بس نو که هغه غفلت وکړو نو هغه اصل شی مال به ضایع شي تجارت په ناکام شي دا رنګ کې انسان غفلت وکړي کنه په دې زمانہ کې نو بس دې هم ناکام شي نو همیشه د پاره نو الله تعالی فرمایي چې انسان خو په خساره کې دی مگر هغه خلک چې ایمان راوړي نیک عملونه کوي خپل ځان کامل کو او وتواصوا بالحق او بیا نور خلق تم یعنی یو بل د حق خبرو وصیت کوي نصیحت کوي د حق عقیدو او د حق اعمالو د صحیح اعمالو یعنی یو بل ته امر بالمعروف کوي د نیکی خبره کوي او وتواصوا بالصبر او یو بل ته وصیت کوي نصیحت کوي د صبر کولو چې د ګناهونو صبر وکړي یعنی منع شي مکوې ګناهونه یعنی نهي عن المنکر کوي نو بس د نیکو خبره کول او د بدون خلق منع کول نو کوم کې دا اعمال رالو دا څلور خبرې چې په خپل ایمان راوړو نیک عمل کو او نور خلکو د نیکی خبره کو او د بدین خلق منع کو کم ځکه چې په زور باندې کار کیږي البته په زور باندې کو چې کم ځکه په زور نه کیږي په مینت باندې کو نو ال انسان بیا کامیاب دی او بیا په خساره کې نه دی الله فرمایي ولا عصر زمان قسم په مازیګر په وخت مازیګر یا په مونږ مازیګر یا په زمانہ باندې یا په زمانہ د نبی علیہ السلام باندې ان الانسان لفی خسر بشک دا انسانان چې دي الله فرمایي لفی خسر خامخا دې په خساره په نقصان کې دي بس لا وخت تیر شوی دی انسان نقصان وکړو خو البته الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چې ایمان راوړي وي او نیک عملونه کړی وي نو چې ایمان راوړي نیک عمل وکړو ځان کامل کو نو دې په خساره کې نه دی ایواز بیا په دې کار نه کیږي چې سره په خپل ایمان راوړي نیک عمل کوي او بل ته د نیکي خبره نه کوي د بدینه څوک نه منع کوي نه بیا بل چاته چې خپل معاشره پیدا شي کنه
د اسلام د نظام خبره وکای په خپل بم ټیک کېږي لا بعد خلک وي کنه په خپل وی ټیک شنو مړه بس وی کار ټیک دی نه بیا به د بل مهنت هم کوي او د بل مهنت دام دی چې نظام بدل کی د ملک نظام بدل کی چې د ملک نظام اسلامي شي کنه نو بیا به د خپل ژوندۍ نو د دې وجه د نیکانو علماو او د چې الحمدلله په دې وخت اوس جمعیت علماء اسلام د علماو یو د نیکانو خلکو یو پارټي ده د داسې نیکانو خلکو ملګرتیا په هره موقع پکاري که موږ ځان ته مسلمانان وایو او کامیابېدل غواړو که چې خساره او نقصان نه مونږه بچ شوي الله فرمایي هغه کسان چې چا ایمان راوړی نیک عمل کړي نه په خساره کې نه دي وتواصوا بالحق او یو بل ته وصیت کوي او نصیحتونه کوي بالحق د حق عقیدو او د حق اعمالو د نیکو یو بل ته حکم کوي او په زور باندې او په مینت باندې وتواصوا بالصبر یو بل ته وصیت کوي او نصیحتونه کوي د صبر کولو چیرې د ګناهونو نه مونږ ځان صبر کوو د ناجایزو خواهشاتو نه ځان صبر کوو یعنی نهی عن المنکر د بدۍ نه منع کول او بعض علما دا معنا هم کوي چې وتواصوا بالحق او یو بل ته وصیت کوي بالحق د حق یعنی وصیت کوي چې عقیدې چې کوم صحیح کو وتواصوا بالصبر یو بل ته وصیت کوي او نصیحت کوي بالصبر د صبر کولو د پابندۍ کولو په عملونو باندې چې په نیکو عمل باندې پابندي وکړو او د بدو عملونو چې کوم دي ځان بچ کړو الله دې موږ ته توفیق نصیب کړي صدق الله العظیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ده سورة مبارك دومو سورة همزة او مکی سورت تے نها پدے کے آیتون دی د دې سورت مبارک پدے اول کې الله تعالی فرمایلی دی چې هلاکت ته تبعی ده لكل همزة لمزة نو همزه دا څه ته ویل کېږي لمزه څه ته ویل کېږي د دې په تفسیر کې مختلف اقوال راغلي دي بعض علما دا وی چې همزه هغه کس ته وی چې هغه په شیشه د چا پسې په چا کې عیبونه لري د چا غیبت کوي او لمزه هغه کس ته وی چې هغه خلکو ته مخامخ یو سړی حاضر وي یا یو زنانه حاضر وي او یو کس ته یعنی هغه بیدتی کوي مخامخ چې کوم دی عیبونه پکې لټي نو په یو انسان کې عیبونه لټول دا پکار نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خلکو عیبونه لټوي ما ځکه چې څوک د خلکو عیبونه لټي هغه د شرمولو لپاره نو دغه کس په الله پاک په و شرمي دی په خپل کور کې وي او خدای پاک په شرمونو باندې وي و شرمي ټیک دا به یو انسان کې څه غلطي وي او څه ګناه وي نو د هغې اصلاح پکاري هغه ته ویل پکاري او خو په همدردۍ سره په شفقت سره یو ځان نه دا غلطي ته وباسه لیکن یو انسان شرمولی او هغه بېعزته کولی نو دا ښه خبره نه ده د هغه د هغې ګناه سره به نفرت ساتو لیکن د هغې انسان سپکاوی به نه کوو نو بعض علماء کرام داسې فرمایي نو غیبت کول او د چا په شیشه یعنی خبرې کول چا کې عیبونه دا په یو لحاظ سره ډېره سخته ګناه ده او ځکه چې هغه کس نه وي هغه غایب وي او د په شیشه چې کوم دی د هغه پسې خبرې کوي هغه کې عیبونه لټوي
هغه خپل دفاع نشي کولای ځکه چې هغه ځان نه خبر هم دی او د چا د سترګې هم نه سوځي بس چې کومې خبرې پسې جوړې کړي نو په یو لحاظ سره دا په شیشه خبرې کول او چا پسې غیبت کول دا خطرناکه ګناه ده او بیا غیبت هم دې ته ویل کېږي چې په یو انسان کې یو کار کویم لیکن د هغه په شیشه د هغه پسې خبرې کول او چې هغه پې خفه کېږي نو دغه ته غیبت ویل کېږي او لومزه چې مخامخ په چا کې یعنې اعتراضونه په چا باندې کوي د چا بېعزتي کوي نو دا مخامخ د چا بېعزتي کول دا په یو لحاظ سره دا هم ډېر خطرناک دي ځکه هغه په شیشه خو بیا د چا نه چې کوم دی سترګه سوځي نه لیکن مخامخ چاته داسې بدې ردې ویل او په چا کې عیبونه لټول نو دا دواړه خطرناک ګناهونه دي او بعض علما کرام فرمایي چې همزه هغې کس ته وي چې هغه مخامخ یعنې چا بېعزتي کوي او د چا چې کوم دی مخامخ خبرې بدې ردې ورته وي عیبونه یې لټوي او لومزه هغې کس ته وي چې په شیشه نو به هر حال دا دواړه یعنې خطرناک ګناهونه دي دې نه ځان ساتل پکار دي او بیا د بعضې خلکو خو دا عادت جوړ شوی وي همزه لومزه یعنې چې بس بلکل عادت یې دا جوړ کړی وي د بل چا بېعزتي کول نو دا ډېره یعنې غلطه خبره ده یو د هغه د هغې غلط کار اصلاح کولی هغه پویه کول پکار دي په څه طریقې سره او الله تعالی فرمایي هغه کس چې دا چا پسې عیبونه لټوي او د چا بېعزتۍ کوي نو اکثر دا متکبري دغې لویي او دې ځان د خلکو نه اوچت ګڼي او ډېر خلک چې هغه په لویۍ کې په تکبر کې مبتلا وي نو بیا د خپلې لویۍ لپاره مالونه جمع کوي او که په ناروا طریقې سره که په حرامو طریقې سره مالونه بیا جمع کوي چې هغه خپله لویي خلکو ته ښکاره کړي او دومره بخیلي چې بیا مال جمع کوي او بس بار بار شماري دا د بخیل سړي دا علامه ده چې الله پاک په کوم حقوق لازم کړي وي اکثر بیا غم نه ورکوي د غریبانو سره همدردۍ هم نه کوي او بس بیا مال به شماري چې دا هغه پیسې خو رانه وي تښتېدلي خو نه دي چې د الوتې خو وي نه دي دومره یعنې شومي او بخیلي او وعدده بیا شماري د بخل د وجې نه نو پیسې شمارل دغه خبره نه ده جایز خبره ده ولیکن د بخل د وجې نه یو انسان بیا پیسې شماري نو دا خو هسې بس هغه وخت ضایع کوي او بعض علما کرامو دا معنا یې کړه چې وعدده چې دې چې کوم دی دغه انسان دپاره یعنې هغه تیارې ساتي چې دا بس که په ما باندې څه مصیبت راشي او بس بیا به ما دا مال پکارېږي او په هغې باندې یقیني نو مال جمع کول د حاجاتو دپاره دا خو ښه خبره ده څه بده خبر نه ده لیکن د ټول باور په مال باندې وي الله د متوجه نه وي او بس مال د دې لپاره جمع کوي په مال باندې پوره یقیني چې بس کمال د سره بس کامیابي وي او کمال د سره کې نه بس بیا ناکامي نو الله تعالی فرمایي دا ګمان کوي چې دا مال به ما همیشه پاتې کی زبر مصیبتون نګینه بس شمه او د مرګ نه بګینه بس شمه الله تعالی کم بخته تبه چې کوم دې د عمل بدل نه پاتې شي او تبه چې کوم دې اوچت کړي شي تبه چې کوم دې د دنیا نه لاړ شي او د عمل په غیبانه پاتې الله پاک دا خبر دافې نه ده د مال د وجه څوک بچ کېدی نشي او خامخا به دغه کس الله پاک فرمایي ورتاو کړي شي په حطمه کې او حطمه وی پیژنې حطمه په عربی کې هغه شی ته وي چې ډېر هغه پوټي کوونکی یو شی پوټي کی ریزه کی نو الله تعالی فرمایي دې باغ حطمه کې ارتاوي کی او حطمه څه شی دی نار الله الموقده دا د الله غ اور دی هغه دوزخ مګر نور اورونه دا د خلکو بل کړي نو د خلکو بس اوري الله وی د ما غ اور ما چې کوم پیدا کړی کوم دوزخ چې هغه بل کړی شوی دی نو په هغه کې به دې ورتاوي کی هغه به پوټي کی ریزه وي کی او به یې او د دنیا دا اور چې دی دا چې په چا باندې ولګي نو بس دا اندامونه ولې وسیږي بدن ولې وسیږي او
اکثر چې کوم دی هغه اورې یعنې زړه ته لا رسېدلی نه وي او دی د هغې نه مخکې چې کوم دی بس مړ شي د دنیا دا اور داسې اور دی ځکه په یو چا باندې اور بل شو نو لا زړه یعنې سوځېدلی لا نه وي بس په دې بدن باندې لا اور بلي او د هغې نه مخکې بیا دی مړ شوي وي خو آخرت کې خو بیا مرګ شته دی نه که نه نو الله تعالی فرمایي هغه داسې اور دی چې هغه په زړه باندې ګورې بلیږي او زړه د هغې تکلیف محسوسوي لکه د دنیا دا اور د دې تکلیف چې دی دا د بدن او اندامونه یې محسوس کړي او زړه خو لا دننه وي په هغې باندې اور لا رسېدلی ورته نه دی بیا مړ شوي خو د آخرت خو بیا مرګ شته دی نه نو داسې اور دی چې سم په زړه باندې لګي لکه مرګ شته دی نه او په اندامونو باندې به اور لګېدلی وي په زړه باندې به یې لګېدلی وي او مړ کېږي به نه او تکلیف به محسوسوي او الله تعالی فرمایي چې دغه اور د دوزخ په دوی باندې به دا بند کړی شوی وي انها علیهم مؤصده یعنې دغه دوزخیان به په دوزخ کې بند دي او دغه اور پسې هغه دوزخ په دوی باندې بند کړی شوی وي او فی عمد ممدده الله تعالی فرمایي چې دغه اور د دوزخ چې دی یعنې سمې اوږدې غرانډې وي اوږدې لکه د ستنو په شانتې لکه څنګه چې اوږدې ستنې نو دارنګې اوږدې غرانډې دي د هغې او لمبې دي نو د فی عمد ممدده یو مطلب دغه شو او بل مطلب علماء کرامو دا هم لیکلی دی چې دغه دوزخیان به یعنې په دغه دوزخ کې تړلی شوي په لوی ستنو پورې لکه چې یو انسان هغه له تکلیف میلاویږي خو هغه کله یو خوا تاویږي کله بل خوا تاویږي نو بیا هم یو قسم اسانتیا وي پې لیکن چې په ستنو پورې اوږدو ستنو پورې به یې تړلي چې دوی ولکېږي راډکېږي هم نه الله تعالی به موږ ته پناه نصیب کړي نو مقصد دا دی چې ځان د دې اخلاقو نه ساتل پکار دي په چا به مخامخ د چا بېعزتي کول په شیشه بېعزتي کول او د مال سره دومره حرص کول چې د الله حقوق دې نه ورکوي د بندګانو حقوق دې نه ورکوي او بس شماري او ته وایې چې ما له به دا مال بس په کار راشي دا هېڅ په کار نشي راتلی بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزة لمزة الله فرمایي ویل هلاکت دی تباهي ده لکل همزة لمزة د هر هغې کس چې هغه په شیشه عیبونه لټوي غیبتونه کوي لمزه او مخامخ عیبونه لټوي بېعزتۍ کوي نو داسې خلکو دپاره تباهي ده هلاکت دی الذي هغه کس جمع مالا وعدده چې هغه جمع کوي مال جمع کوي نو مال جمع کول د ضروریاتو دپاره دا خو جایز دي لیکن یو انسان جمع کوي د هغه حرص ته وجې نه او ډېر حریص وي هغه جمع کوي او د هغې حقوق ته نه ادا کوي د الله حقوق د بندګانو حقوق پردي حقوق هم خوري نو بیا خو دغه طریقه صحیح نه ده که نه چې د مالونه را جمع کوي د الله حقوق دې نه ورکوي د بندګانو حقوق دې نه ورکوي او بیا لا شماري وخت په وخت چې دغه پیسې را نه وي الوتې نه وي دومره بخیل او د پیسو سره حساب وځي او د دې دا ګمان کې چې بس ما را بګینې په کار راشي که بس په پیسې را سره بس وي کامیاب یم لکه نن سبا د خلکو ډېر دغه فکر دی نو الله فرمایي هغه کس جمع مالا وعدد چې هغه جمع کوي مال د حرص ته وجې نه د حرص په بنیاد باندې او حقوق ادایګي دې نه کوي وعدده او شماري هغې لره د بخل د وجې نه بس بیا هغه پیسې شماري او هغه ساتي چې بس ما له په کار راشي پوره یقیني په پیسو باندې وي یحسب ان ماله اخلده او دې دا ګمان کوي چې بېشکه مال او دولت ته دبا اخلده دې همیشه کې په دنیا کې دا خیال وي چې بس دا پیسې را سره دي بس د بګینې همیشه په دنیا کې پاتې کېږم د کافرانو دا خیال که نه او بس سب امن به وي او خوشحاله به یم او د ډېر نافرمانو مسلمانانو هم دغه په ذهن کې وي چې بس مړه وي مرګ به کر راځي او بس مزې کوه نو دې دا ګمان کوي کله هرګز داسې نه ده الله دا ګمان نه دی پکار لینبذن فی الحطمه خامخا
خامخا ورتاو بکړي شي دغه کسو فل حطمه باغ حطمه کې یعنی هغه شي کې چې هغه پوټي پوټي کول کوي د دوزخ اور نو دیو باغ کې ورتاو ولیکيږي وما دراک مل حطمه او تا د سپتره اے انسانا مل حطمه چې حطمه څه شی دی الله وي ته پوهیږي حطمه پیژنې وي نو څه شی دی الله فرمایي نار الله الموقده دا اور د الله دی نه د بندګانو اورونه نه دي دا داسې اور دی چې ګوره الله پیدا کړي الله بل کړي دی نار الله الموقده دا اور د الله دی چې الله پیدا کړي الموقده بل کړي شوی دی الذي تطلع على الافئده هغه اور دی تطلع چې دا تماشا کوي ان داخليږي او تماشا کوي على الافئده پسړونو باندې الله پاک فرمایي چې دنیا د اور په شان دی ګوره نه دی د دنیا د اور زړه ته رسیدلې نه وي لکه مخکې خبره تیره شوه دا مخکې نه بیا سړی مړي او دا داسې اور دی چې په زړه باندې تماشا کوي په زړه باندې بلیږي ځکه په دې زړونو کې خراب عقیدې لري خراب ارادې لرلې نو په زړه باندې به اور بلیږي او په اندامونو باندې به بلیږي په ټول بدن باندې به اور بلی او مرګ ورې نشته انها عليهم مؤصده بشک دا اور به دغه خلکو باندې مؤصده بند کړي شي وي اپو دوی په هغه دروازې بندي وي چې دا انساس په یوازې ځای کې وي او د خفګان په ځای کې کېد کړي شي او کې وي انها عليهم مؤصده بشک دا اور به دوی باندې بند کړي شي وي فی عمد ممدده او په هغه ستنو اوګدو کې نو یا دغه مطلب شو چې لکه اوګدي وي غراندې به وهي لکه د ستنو په شان دي او یا دا چې د ستنو پورې به دوی تړلې شوي چړکېږي راړکېږي نه چې پورا عذاب بیا مومي او بعض علماء کرام دا وایي چې لکه دغه دوزخ په بند کړی شي یعنې په ستنو باندې او په ستنو باندې په اوږدو ستنو به دا پټ کړی شي چې دوی پکې رابند وي او پورا عذاب بیا مومي